اسلام چې قباء ته لاړو مدینه ته دا جمعه جوړ کړو د قباء په جمعه کې امام او ډېر ښایسته انسان او ښکلی اواز او ښه تقوادار عابد انسان او هغه چې کله مونځ ته مخکې شو نو ولد دوالین امین نه پس به یو صورت وایو چې صورت کله څوک ختم کړي نو بیا رکوع ته راښکته کېږي هغه به رکوع ته نه راښکته کېدو بلکې دا صورت به ورسره هم ملګری کوو نو په هر رکعت کې به 2 صورتونه ویل موږ په هر رکعت کې یو صورت وایو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه یو صورت ثابت دي دو ثابت دي خو عام تر باندې منځونه به صحابه کرام له چکول یا به صحابه په یو صورت باندې منځ کو نور ګڼم ثابت دي خود سي عمل نبی علیہ السلام چرته نو کړی چې یو دی بل صورت بل دی اوس قل هو وي او د قباء د جمعه چې کم مقتدیانو ولاغوی د امام ته ویل چې امام صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام او نور امامان چې کله مونږ کوي نو یو صورت وي او فاتحه وي ته فاتحه چې وي نو یو صورت بل وي او بیا اوس قل هو ملګری کې یا قل هو یا بل صورت وایا دا دوه ول یو ځای کې و هغه ورته چې زه به یو ځای کوم ویم به اختلاف جوړ شو نو په زمانه کې خو امامانو په امامتیانې کولې د سنیم چوز ګناه ده د سنیم چوز ګناه د امامتي په پیسو کول ګناه نه جایز دی علما فتوا موجود ده او په زمانه کې دا و چې امامانو به متقدمین د دې شي خلاف هغه په امامت باندې پیسې میسې نه غستلې پری منځونه به کول چې امام پری منځونه کوي او څوک وس اختلاف وکړي نو په هغه په سر باندې درد چې خلکو امامتي کې بل جماعت لبزي کنه نو دا ورته ویلو چې د سکار دی زبدا جماعت چې امامتي کوم نو زبدا دوانه صورتونه ویم او بل پرس ک تاسو باندې پابندي لګوي نو بیا به د جماعت پرېدم بل جماعت توازم مقتدیان ورته ویل چې امامتي راته مپرېدا البته نبی علیہ السلام له بدا مسله ویسو او له حل کی د الله رسول رالل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې فرمایي چې د الله رسوله دا مسله د زمنګ د جماعت امام داسې چل کوي په هر رکعت کې قل هو هم یو بل سورۃ هم ملګری کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته امام صاحب دا کار ولې کوي و هغه ورته یا رسول الله سلام دا سورۃ را ډېر ګران دی ډېر مې خوښ دی په دې کې د رب تعارف دی د رب پکې پیژنګلو دا ما ته ډېر ګران دی اصل د توحید مسله پکې د ایمان مسله پکې موجود ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل حبک ایاها ادخلک الجنه د دې صورت مینا دا به ته جنت ته داخل کی نو دې صورت سره مینا کول محبت کول دا جنت ته داخله ول کی د علماء کرام چې کړه د قران ختمي دا 111 سورتونه په خپل باندې وي خو د 3 سورتونه لبیا خپل استاد را غوړي او عالم ول را غوړي دا ولي ذکر دې صورت سره د مسلمانانو مینا دا د ټول مسلمانان راشي په دې ختم کې شرکت وکړي د دې مینې پوجا به الله تعالی جنت ته بوزي دې وجنه خلق دې سورتونه را غونډي فضیلت درته وایم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته ویلو وی چې ما خام سملی او د قرآن د 3 میسې تلاوت بکوي او د قرآن 3 میسې خلص سپارې شولې نو صحابه کرامو ته دا خبره ګرانه پرېوتله وی اینا یطیق ذلک رسول الله صلی الله رسول دا خو ډېره ګرانه مسله ده دا به څنګه نسې کوو لس سپارې ویل خو ګران کار دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل چې ما ته کله ویل چې لس سپارې تلاوت کوي چې ما خام سملی د قل هو تلاوت کوي او فانها تعدل ثلث القرآن دا د قرآن د 3 میسې برابر دی څنګه د قرآن د 3 میسې برابر دی تفهیم القرآن کې مولانا مودودی رحمه الله دا مسله لیکلې ده چې د قرآن د 3 میسې مقصد دا دی چې قرآن کریم کې بنیادی 3 عقیدې دي 3 یو ته توحید وای یو ته رسالت وای یو ته آخرت ویل کېږي دا 3 عقیدې قرآن کریم بار بار بیانوي نو د دې 3 عقیدو نه ټول قرآن چورلی تاویږي دی په دې 3 عقیدو کې یو مسله یو عقیده توحید خالص په دې یو سورۃ الاخلاص کې ده نو مطلب دا چې دا سورۃ الاخلاص د قرآن کریم د مضمون په لحاظ 3 میسې برابر دی دې مطلب دا دی نور علما دا مسله بیانوي چې د مضمون په لحاظ هم دا خبره ټیک ده چې د قرآن 3 میسه ده خو اصل مقصد د دې حدیث دا دی چې دا په ثواب کې د قرآن 3 میسه برابر دی د قرآن د 3 میسه برابر دی په ثواب کې څه مطلب دی که قل هو یو ځل ویلا لکه تا چې 3 حصہ د قرآن تلاوت کړی بیا چې د دویم ځل ویلا لکه تا چې 2/3 حصے د قرآن تلاوت کړی او شکل د 3 ځل قل هو ویلا لکه تا چې ټول قرآن کریم ختم کړی خو سوا د قل هو نه غوري ځکه چې سړی پکې قل هو بیرته وي نو بیا ثواب زیاتېږي بغیر د قل هو نه چې سړی قرآن کریم وایي قرآن کریم او بل طرف ته 3 ځل قل هو وایي دا ثواب بیا برابرېږي دا ولې بس دا پیغمبر ویلی دي دې کې موږ عقل نه چلو اوس یو سړی اعتراض کوي چېرې 3 سورتونه او بل طرف ته ټول قرآن کریم ویل بس د الله پیغمبر ویلی دي بس ټیکې ویلی دي نو د الله او د الله د پیغمبر خبرو ته موږ شل واړه ګوتې لګولي شل واړه ګوتې په پټو سترګو باندې ویمنو قرآن مسله ثابت شي او په صحیح حدیث باندې کله مسله ثابت شنو بیا به تمنګ شل وړه ګوتې لګو بیا پکې چون چرا ونه کو چې په دې حدیث مقصد دا دی او دا مقصد دی بس پیغمبر ویل ټیکې ویلې دي دومره عظیم صورت دی په دې وجه باندې دا ویل پکار دي زمونږ د مسلمانانو د وظیفو ډېر زیات شوقیانی یاره هغه مولا ډېر خوښ چې وظیفې ورکوي زه خو وظیفې چاره نه ورکوم البته یو هغه وظیفه چې په احادیثو کې راغلی نو هغه به راته بیان کما
حافظ عماد الدین ابن کثیر دمشقی رحمه الله د قران کریم مفسر دی، هغه وایي په دې صورت کې لاندې په تشریح کې یو حدیث راوړی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې څوک د ورځې 150 ځل سورۃ الاخلاص تلاوت وکړي، یو سل 50 ځل، نو دله به الله رب العالمین په جنت کې داسې کور جوړ کړي چې د هغې نظیر مثال بنئ. نو که موږ غواړو چې ځان له په جنت کې کور جوړ کړو، روزانه جوړ کړو، نو روزانه به 150 ځل موږ به سورۃ الاخلاص تلاوت وکړو. نو چې سړی تسبیح اړه یوازې ناست دی، نو په کار دی چې بیا د سورۃ الاخلاص دا ورد کې دا وظیفه کوي، نو روزانه موږ ځان له یو کور جوړو، ډېر په اسانه باندې جوړېږي. د دې کور د جوړولو احادیث نورم راغلي دي. یو حدیث کې دا راغلی چې څوک د ورځې 12 رکعاته سنت وکړي نو الله ول جنت کې کور جوړ کړي. 2 رکعاته سار، د ماسپخین 4 مخکې 2 وروستو، او د ماښام 2 وروستو، او د ماسخوتن 2 وروستو، 12 رکعاته دي. د څوک چې دا 12 رکعاته کوي روزانه به د لپاره په جنت کې کور جوړېږي. دا سنت کوي، دا مه پرېږدئ، دا ثواب دی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په خالص امداد د نوم د الله الرحمن چې ډېر بې اندازې مهربان دی، الرحیم همیشه مهربان دی. قل اعلان وکا هو شان دا دی الله احد، الله یو دی. اعلان وکا چې الله یو دی. څنګه یو دی؟ الله په ذات کې یو دی، د الله سره په ذات کې څوک شریک نشته دی. الله په ذات کې یو دی. ذات معنا چې الله دی، نو د الله سره دویم نشته. د الله صفت دی احد، واحد نو احد. واحد واحد کې څه فرق دی؟ قل هو الله واحد ونه وایو، قل هو الله احد وایو. دا غي وجه دا واحد پسې اسنان راځي، ایک پسې 2 راځي، ایک پسې 1 2 3 4 5 1 2 3 4 واحد اسنان 3 4. احد دې ته چې دا غي نه اخو ګنتی ختم شي. احد معنا یو څه مطلب چې 2 سره نه دې ته احد ویل کېږي. نو الله د یو دی. په دې وجبانې زمونږ استادان ترجمه کوي الله یک یو دی. د احد معنا کوي الله یک یو دی. نو دای صحیح معنا ده، یک یو معنا د واحد ده، یک یو ده د احد معنا ده. نو ذات د الله تعالی یو دی. په دې وجبان د الله رب العالمین سره چې څوک نور خلق شریکي، چې داسې نورم څوک شته دی چې هغه دنیا چې دا کافر دی، دا مسلمان نشي کېدلی. نو په ذات کې الله یو دی. زمونږ په دې معاشره کې الحمدلله د الله سره په ذات کې څوک شرک نه کوي. زمونږ په دې معاشره کې صرف مجوس داسې وو، مجوس آتش پرستو، چې هغوی به د الله رب العالمین سره نور خلق ملګري کول، او هغوی د خیر د پاره د ځان له معبود قایلو، او د شر د پاره د ځان له معبود قایلو. خو د الله رب العالمین سره په ذات کې څوک شریک نه. په مسلمانانو کې داسې څوک نشته دی چې هغه الحمدلله د الله سره په ذات کې شرک کوي. داسې څوک نشته. نو الله په ذات کې یو دی. دویم نمبر د دې معنا د الله احد، الله په صفاتو کې یو دی. الله یو دی د صفاتو په لحاظ باندې. څنګه د صفاتو په لحاظ باندې؟ کوم صفاتونه چې د الله دي دا د بندګانو نشي کېدلی. د الله صفت د خلکو له بچي ورکوي، نو بل څوک نشي ورکولی. الله عزت ورکوي، بل څوک عزت نشي ورکولی. الله زمونږ حفاظت کې، بل څوک حفاظت نشي کولی. نور دا داسې معنا مه کوو چې د الله صفت به کوو، د مخلوق صفت به نه کوو. مخلوق صفت کېږي، مخلوق صفت به خامخا سړی د اوبه ډېرې پاکې دي، دا صفت د اوبو شو. دا لاؤډ سپیکر ډېر تیز دی، دا خو لاؤډ سپیکر صفت شو. دا پلانی انسان ډېر ښه انسان دی، دا خو جایز دی. د اسماء د صفاتو توحید مقصد دا دی چې د الله کوم صفات دي، نو دا به موږ بندګانو نه ورکو. نه به غازی بابا له ورکو، او نه به منګ پیر بابا له ورکو، نه به کاکا صاحب له ورکو، او نه به بل بابا له ورکو، نه به بل بابا له ورکو، نه به یو ولی له ورکو، نه بل له ورکو. دې مطلب دا دی د الله سره په صفاتو کې څوک شریک نشته. الله په ذات کې یو دی، په صفاتو کې یو دی. او دریم نمبر معنا به زمونږ استاد محترم کوله حضرت شیخ گوهر رحمان رحمت الله علیه ونور الله مرقده. ابل ته بل معنا کوله چې الله په ذات کې یو دی، دویم په صفاتو کې یو دی، او دریم په اختیار کې یو دی. اختیاراتو کې الله یو دی. دا معنا صرف مولانا گوهر رحمان مرحوم بکوله، نور عالمان دا معنا نه کوي. سنم چې ولې نه کوي؟ خو شاید توجه به وته نه. مولانا مرحوم بکوله چې الله په اختیاراتو کې یو دی. اختیار د چا دی؟ ان الحكم الا لله. اختیار د الله دی. په دنیا کې به قانون د چاوي، د الله قانون به چلیږي. په سیول کوډ کې، په سیشن کوډ کې، په کچرو کې، په عدالت کې، په هائی کوډ او په سپریم کوډ کې فیصله د الله په کتاب باندې کیږي. الله په اختیار کې یو دی. دا مطلب دی توحید په حکم ویل کیږي. توحید په حکم د الله حاکمیت، د الله فیصله منل، د الله قانون منل د توحید په حکم. ان الله په ذات کې یو دی، په صفاتو کې یو دی، په اختیاراتو کې یو دی. الله الصمد، الله به حاجت دی. الله به حاجت دی. الله چاته حاجت نشته. د دنیا الله یوازې چلی، چاته ساواله کړي نه دي. زمونږ د کمزور مسلمانانو دا عقیده نه ده برابر. د پنجاب او خاص کر
او یا پسې بیا د سند او د دې علاقو هلته کم اولیاء چې دي د الله له تلې دي نیکان صالحانو هغې د الله څه برابر کړي دي او د هغوی مزارونو له ځي د هغې نه غواړي د هغې په نوم نظرونه منښتې کوي د شرک دی. الله صمد الله بې حاجت دی. لم یلد ولم یولد لم یلد نه دې څوک پیدا شوي دي څوک ته پیدا شوي نه دي د الله د چا مور او پلار نه دي. ولم یولد نه د چا نه پیدا شوی دی د چا نه چې پیدا نه دی د الله تعالی مور او پلار نشته نه بچی شته او نه مور او پلار شته. دا څنګه ذات دی چې ذات دی نه بچی شته او نه مور او پلار شته؟ نو جواب الله په خپله باندې وکړو چې ولم یکن له کفوا احد نشته دی د الله دپاره کفوا نظیر احد هیڅوک د الله نظیر نشته د الله مثال نشته. لیس کمثله شیء د الله مثال نشته چې موږ د الله تشبیه چا سره ورکو. الله داسې ذات دی یعنی الله نه کمر دی نه انسان دی نه پیری دی نه ونه ده نه سپوږمۍ ده نه نور دی نه اسمان دی نه ځمکه ده موږ د چا سره تشبیه ورکو؟ نو الله رب العالمین په شان څوک نشته. دا زموږ د الله باره کې عقیده ده. نو الله په عرش باندې استوا کړی ده قدرت په د الله قدرت په هر ځای کې دی او الله شته دغه زموږ د مسلمانانو عقیده به وي. د دې نه اخوا موږ نور څه نشو پیژندلی هغه نور تفویض موږ الله رب العالمین ته کوو. دا دو صورتونه دي یو دې ته معوذتین وایي او چې دا درې واړه جمع کې بیا ورته معوذات وایي. څنګه مطلب معوذات؟ د تعویذ صورتونه. ولې قرآن کې تعویذ شته نو تعویذ پکې دی خو د دې تعویذ نه هغه د پښتو د کاغذ تعویذ نه مراد د دې تعویذ نه د کاغذ تعویذ نه مراد. تعویذ د عربی ژبې لفظ دی. عوذ یعوذ تعویذ معنی چاله پناه ورکول. دا درې صورتونه داسې صورتونه دي چې کله یې موږ وایو دا به موږ له پناه راکوي. د څه نه به پناه راکوي؟ د جادو نه به راکوي د بد نظر نه به راکوي د حسد نه به راکوي څوک چې زمون خلاف پروپیګنډې کوي زمون خلاف منصوبې جوړوي. نو دا صورتونه چې سار ماښام په صحیح طریقه باندې وایو هغه منصوبې به الله ناکام کوي. طریقې څه دون طریقې واوره. مور بی بی حضرت عائشه فرمایي رضی الله عنها چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کله ماښام سملاستو نو دا صورتونه به ویل او درې ځل به ویل بسم الله به ورته کوله او چې کله به ویل نو بیا به په د لاسو باندې شف وکړو کوف او شف به وکړو او بیا به چې د لاس کم ځای ته رسېدل نو په ټول بدن باندې نبی علیہ السلام راس راخکل. دغه طریقه باندې بسوي ځان دمي طریقې دا ده لاس پر سه دعا په شکل کې ونیسي او دا درې صورتونه به معوذات. نو چې دا درې صورتونه درې ځل وي نو نه ځل په دې کې بسم الله راغله نه ځل بسم الله الرحمن الرحیم قل هو بیا بسم الله فلق بیا بسم الله ناس او بیا د شروع وکا یا یو درې ځل وایا. لاس داسې نیولې دي نو چې کله دې ختم کړل نو په دې باندې بیا شف وکا او بیا په ټول بدن باندې راخکا. دا صحیح دم دی. صحیح دا کم پیران صاحبان چې پچا باندې لخت راکاږي پچا باندې لاسونه راکاږي نو دا دمونه به یا کیږي یا به نه کیږي یا به جایز یا به ناجایز هغه تفصیلاتو کې نه ځما که صحیح دم خو ټیک د لاس راخکل ثابت دي خو که چې د غړې وړې وي نو په خپل باندې دم کوا او دا صحیح دم دی. خلک وایي دم هغه د خله د مذوب غواړي شاید کې دې شي سټی کې می خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې دم کړی دی. صحابه کرام ځان په خپل دم کړی دی. هو بل دمول جایز دی بل دمول جایز دی. خدا مثلا یاد کا نبی علیہ السلام فرمای زما په امت کې به 9000 کسان جنت ته بغیر د حساب نزي بی حساب. غره بی کتاب نه خا مونږ وایو بی حساب بی کتاب دا ټکه مورید لري دا غلط دی. ها بی حساب شته خو بی کتاب نشته لیکل شته. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. هر یو شی لیکل کیږي قیامت کې بعد مسلمان دا وایي کنه چې کله عمل نامه کولا شي ما له هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. دې عمل نامه خور کوټي خبر ملي کوي دوه غټي ملي کوي نو کتاب شته مطلب لیکل بشوي ګناهونه به کړي خو بیا هم بغیر د حساب نه الله به جنت ته بوزي. او یا زره کسان دي دا څوک دي؟ نبی علیہ السلام سلور صفاتونه بیان کړي. هم الذين لا يسترقون دا خلک دي چې په دمونو پسې نه ګرځیدل. هم الذين لا يسترقون بخاری حدیث ته ګوره دغه کسان دي چې دمونو پسې به نه ګرځیدل. ولا يكتوون داغونه به نه لګول ولا يتطيرون بدپالیان به نه نیولې او وعلى ربهم يتوکلون پر رب باندې به توکل کو. داسې خلک دا 70000 خلک په دې امت کې به تیاریږي دا به بغیر د حساب نه الله جنت ته بوزي. جسم کړي دي ځي جنت ته. یو صحابي پاسې دو عکاشه بن محسن یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته پکې دعا وکړه د صفاتونو ما کې اشتره چې زم جنت ته لاړ شم به حساب او انت منهم ته پکې شوي خوشاله شو بغیر حساب نه جنت ته ځم. بل بده کې بل ملګری پاسې دو یا رسول الله ما ته دعا وکړه او ورته نبی علیہ السلام سبقک بها عکاشه لګ مخ کې پاسې دلې نو شوی خو د نو عکاشه مخ کې شوی دی. دنه معلومه ده شو په نیکی کې بسړی نیخ پاسې کې کار وکړي چې په نیکی کې دلګه سستی وکړل کار بدل بیا ورانیږي. ګوره لګ ورستو شو عکاشه بن محسن پزاری لاړو جنت ته بغیر حساب نه او هغه سره حساب کتاب کیږي. لا استرقون دا معنا ده ته بچا بس نه ګرځي چل وکړو دم خو جایز دی حدیث کې راغلی دی
مسله دا ده چې کله سړی بیمار دی د حاجي صاحب بیمار دی زه رالمه زه به په خپله باندې دم واچوم که نه حاجي صاحب راځي خو ښه دم هم دی نو ټیک دی خو که ته وایې چې ما دم که نو دا طریقه اوس ټیک نه ده نو مسلمانان به داسې کوي د یو بل خیرخواهی چې کله یو عالم د چا کره لاړو نو ورته چې دې خوښې دم دی که نو دم به کي خو که دا ورته چې ما دم که نو دا شی بیا دې مره کې اگر چې بعض علما دې ته جایز وایي خو کوم علما چې دا خبره کوي چې جنت ته بغیر حساب نه ځي نو په چا به دمونه نه کوي نو زه د دې قایل یم چې په چا باندې دم جایز دی ته چاته ویلی شي چې ما دم کا خو حساب به داسې بیا کېږي مطلب یې دا دی حساب ته بیا ځان تیاری دا علما راته کار نه شي ځکه ناست دي هم دمونه کوي زه هم دم کوم څه نه یم چې نه به کوي خو دا بعضې خلک ځکه دا مسله ځکه بیانوم بعضې سړی به دا به دا مولیان کله تنګ کي داسې به یې تنګ کېږي چې پر سر مې دړلې ما لږ دا سر زور کا دا سر له دم کا نو په دې طریقه په تا باندې سر چاپي کوي د بعضې هلکان دا ډېر رواني ما بېشمار هلکان لیدلي دي چې په دې سر مې بوج دی زما په سر د دې نه زیات بوج دی د چا په سر باندې بوج نشته 2023 زمانه او د چا په سر باندې بوج نه مولیان ته همداسې حکومت هم چې دا په سر باندې مې درد ما دم کا په دې وجه باندې او داسې مه کوئ ګو دا علما کرام دا ډېر د دې معاشره ډېر لوی خلک دی ګورئ حقیقت دا ډېر لوی خلک دی دا ډېر لوی احسان دی په تاسو باندې دا تنګوی یم هغه دا ده چې د شپې په 2 بجې هم ستا په کور کې ماشوم لړم وچې چې وله درز مولي صاحب راوځه ماشوم راله دم کا لکه بې انصافه دا خو دغه د خوب ټیم دی زه بل کالي بونیر ته تلم بونیر کې زما پروګرام ختم قرآن د شپې په 12 بجې کور ته رالم او د جولای میاشت نو په 3:30 بجې باندې ساري بیا مونځ دی 2 غنټې مانځه ته پاتې دي او داسې ستړی یم په خپله مې ګاډی م چلولی و د ستړی ډېر زیات وم چې زه څنګه سم لاس تلم داسې 20-25 منټ زما سترګې لا نه وي پټه شوې زموږ په ګېټ چا راښودي دي خو داسې ودرځو دا ګېټ که نه مایل صاحب مړی خو شوی دی خدای پاک خیر چې څوک به مړی زموږ رشتهدارو کې به څوک مړ راووتم خیر دی یاره چې دا ماشوم جاړي او خوب ته مرغ دی ما چې دم یې کړي نو ما ورته لکه زه د خوب نه ویستلمه یعنې ستا ماشوم جړل او ته د خوب نه ایستلی وې نو دا چې دا مولي صاحب د خوب نه راپاڅوم چې دا خو رانه خوب ونه کړي لږ به دې صبر کړی وې ځان به په خبره دم کړی وې نو داسې نه دی پکار چې سړی وچاره بس دا به مولي صاحب راشه ما دم کو دا مولیان کله پې غوا دموه او کله پې چلی دموه او کله پې نه دا کار به نه کوو دم بالکل جایز دی صحیح طریقې داره ځان په خپله دم که نبي علیه السلام دا طریقه ښودلې ده او علما هم د تاسو دم کي خو د هغه د عزت سره او په دم باندې ګورې پیسې اخیستل جایز دي ښه داسې مو چې پلانی مولي صاحب راغی پیسې رانه واخیستلې دم باندې پیسې اخیستل ټیک جایز دي ټیک پې جایز دي او د دم اهمیت هم خرابول نه پکار د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابو کې د بخاری حدیث ته ابو سعید خدری رضی الله عنه هغه وایي موږ په یو جنگ کې تلو نبی علیه السلام لیږلیو په یو ځای کې شپه راغله ډوډۍ هم نه وخوړلې یا کلیوالو ته موږ ډوډۍ راکوو یا څه بې غیرته کلیوالو وایي چې نشه ډوډۍ رانه کړله ویل موږ په یو ډډه کې سملاستو چې په ډډه کې سملاستو ویل لږ وخت پس ویجنیره روانه ده موږ چې خیر دی چېرته رالې وایي چې په تاسو کې حل فیکم راقین څوک د پکې دمګر نشته ابو سعید ورته مال چې ولې خیر دی وی چې ان سید الحي لدیغ زمونږ د کلي دا سردار چې لم چې چلی د راشه دمې کوي ما ورته ویل چې یاد دې ډوډۍ هم نه راکوله الله ورته محتاج کړی که نه اوس به رسه ګورم ویل ما ورته چې ټیک دمګر یم دم راته یاد دی ټیک راته دم یاد دی خو دومره بیزې ساتئ چې دا غرونه ډک دي 30 بیزې به راله راکوئ موږ 13 کسان یو 30 بیزې به راکوئ به سړی دمومه 30 خو هغه ورته ویل چې 30 بیزې به هم درکو خو راشه دمله هغه ابو سعید خدري لاړو او سورة الفاتحه پې وزل وویله وزل او هغه چې کله دم کو ټیک ټاک شو چې بیزې کله راوستل صحابو کې اختلاف راغی چا ویل په قرآن د بیسې اخیستې دي قرآن خو بیسې اخیستل ناجایز دي لا تشترو بیعت ثمنا قلیلا او چا ویل چې نه دا خو انساني خدمت اختلاف راغی ویل جګړه مه کوئ پیغمبر نه به تپوس وکړو که نه کله چې مدینې ته رالل او نبی علیه صلات وسلام نه مسلې تپوس وکړو نو نبی علیه صلات وسلام ورته فرمایي په خپل هم اخرئ او وجعلوا لی فیه سهما مال هم پکې حصه راکوي دې نه معلومه دا شوه چې جایز دی په دم باندې پیسې اخیستل خو چې دم په قرآن و حدیث باندې وشي